مناسب اور خرجنا ما یو حدیث ته منګه انتظار کوو دا خطو د میاشتې د ذوالحجې دغه دی پشپګشتم باندې روان شو دا کورنه په پنځشتم وتل او د ذوالحلیفین شپږ توکړه پشپګشتم روان شو او په څلورم د ذوالحجې رسیدلی د اتوار په سبا روان شو د ذوالحلیفین او د اتوار په سبا رسیدلی د حرم شریف اتر د سفر من موافین مانا کتلب انتظارم کاو چه هلال ذو الحجی بکل راشد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يحل بعمرة فليحل کسو دا عمره نیت کی نا دا عمره نیت کیو کی دا برست بے پا حج کی مسائل ولی فقال لولا انی احدیت الاحلت بعمرة کما سر حج نوین ما بعد عمره نیت کرده فاحل بعضم بعمرة وحل بعضم بحج وكنت انا من حل بعمرة فادركني يوم عرفة وانا حائل فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دا ای عمرتك عمره دے پریدا وقت قضی راسک سر دے اس پڑا وامتشتی گمنز کا واہلی بحج لحجنتک عمره عبارت تے طواف و سائنا عمره خکول نشو او حج خنور عمال شتا حج خطیش عرفات تبلارش منات تبلارش او طواف دغی نشو کول عمره حتى اذا كان ليلة الحسبة چل دا محسبه غشپشو دا واپسه دا حج ارسل معي اخي عبد الرحمن بن ابي بكر مارسل رو لګ عبد الرحمن دغه جماعت اوس مسجد عائشه یو ناشنا جماعت نمرغه قالم دی پکې چې خپل پکې نه نوسي او ټول یې ارکاندیش زموږ زمانہ کې د ګټو تور ورکی اوس حکومت جوړ کړل او دا سبیلونه جوړ کړی دي چې سبیل د لاس تاسو کې نه وبر روان شي چې لاس دې خوا کې پخپل ودري یو کمال ټوټې دي کنه چې لاس داسې کې وبر راشي چې لاس دې خلک هغه نه احرامونه تړي دې ته ولا عمروي بسونه ورته دي عمره او دا ټکسیان هم چروي او په بسونو لیکلي مسجد تنعیم مسجد عائش دو ریال علی باب الامرین اسی دا یاد لرئ کہ لڑے چی آسانی در دا زمانہ مالتے وڑو کی جماعت و دا خار نواز پدریر ریالم یو بوتلو باغشتی دی دا اگده بوتل اسی او پاغی مودسو نکر اوس دا سے انتظام دے خار کے دن ندی او ناشنا جماعتون دی او ناشنا غسل خانی دی او ناشنا او سبیلون دی او میدانون دی او سڑکون دی اونی دی او بسونو ټکسیانه ولاړې بشماره دا فقیره زمانہ و چی منگو اوس دا مالداره زمانہ فعلمت سيد الكائنات شام ولم يكن في شيء من ذلك حاجة حديث حدي من لازم الشيء ولا صوم ولا حديث من لازم دا كده مسألة ده چې د خدای په کائنات کې ټول نه بهتر شخصیت د چا ده بس د قوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح والسلام علی سیدنا شاعر عربی کې شعر چې یا سید الجمال یا باب قول یا صاحب الجمال و یا سید البشر او د ډیر شایسته مالک ګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل سره د خدای مخلوق کله پیدا شوی دا سورۃ الحج مخامخ ناستو ویلو سوال سمس پورمای و اسمان کې او بهر د مسجد نبوي میدان کې ناستو وای ما ملک صاحب د پیغمبر اسلام مخ مبارک ته قتل بیا بس پورمای ته قتل موازنه مې کوله و زما د محلقه ما شاء الى جانب مصطفى د مخ مقابله وتر الارض حامله فاذا انزل الله فرمایي رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر اسلام مخ مبارک الله والحق كأنما فتحت في وجنته الرمان تسمعنا فيها لقد انار دانه چې په دغه مبارک چا نه جوړ کړی یا ایو الناس صحیح او فرمایي صحابي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر اسلام ته مخامخ بناستو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې وکړه صحیح دا مخصوصول ان النور يخرج من بين ثناياه چې د مخامخ غاښونو مبارک وجدونه الله دې دواړو نه یو نور براوته صبر وکړه یو نور په مسالې او د استعاذه او د آیات پسې لا صاحب الجمال و یا
سید حج البشر آیات ذکر کا او د شایست مالک او د انسانانو سیدہ من وجهك المنیر دې ترجمه لك تخیل نور کوي یو القمر مقبل باب هذا روشان مقبل مخ باب سپوږمۍ باب روښانه وزارة المستعاذة لا يمكن الثناء كما كان حقه لك څنګه ستا استحقاق دی معالمان د دې باب درې غرض وایي دا تعریف ستا اس وقت بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر زبر بیان چې وینه د حیض پرې غذا د جنینو ګرځي انسان مخلق پیدا مخلق معنا تعامل خلقت او چې حیض غذا د جنینو نه ګرځي د غیر تعامل خلقت پیدا شي سقط نو د حیض سره مناسبت دار یعنی باب په تفسیر نه مخلق معنا تعامل خلقت غیر مخلق غیر تعامل خلقت سقط نو که حیض غذا د جنینو ګرځي دا انسان تعامل خلقت پیدا شي او که غذا حیض غذا د جنینو نه ګرځي دا نو سقط شي ورزي غیر تعامل خلقتي نا یا پدا حیثیت د حیض سره مناسبت دیم مقصد پکې دا دی چې کوم وینه د ښځې نه ځي نو که بچی ته تعامل خلقت پیدا شي او که غیر تعامل خلقتي دا وینه د نفاس تا او د نفاس او د حیض احکام یو دي ناغه وینه چې عقیب د ولادت رستو د ولادت نه د ښځې نه وځي دا وینه د نفاس تا که ولد تعامل خلقت بھی کہ غیر تعامل خلقت بھی کو روغ جوڑتے پیدا شے او که سقط تی اپرزی کی وینے باندے احکام دا نفاس پا بنا کی دانا چی نفاس پا آغی تاوے چی کنی معشوم تی روغ جوڑ پیدا شے نا ضرور نا دا دو مقصد شو دریم مقصد یو اختلافی مسئلے پہ اشارہ کریں هغه دا چې د حاملې حیض راځي که نه راځي نو دوه امامان په دې دي حضرت امام مالک او شافعي صاحب چې د حاملې حیض کله راځي خو نادر دی او امام ابو حنیفه او حضرت امام احمد صاحب وایي د حاملې حیض نه راځي نو کو چرته وینه رااله نو د دې حکم د استحاضې دی نه د حیض نو دغه دوران کې حج کولی شي طواف کولی شي روزه نیوي شي خاون ورسره نزدېکت کولی شي ځکه دا وینه د حیض نه ده دا بیماري ده ایرقوان نو چې څوک حاملې له حیض وایي ناغي وي دا وینه د حیض هغه ټول احکام د حیض به پې جاري کېږي او چې څوک وایي د حاملې حیض نه راځي داسې بیماري د رحم کې چرته زخم جوړ شوی دی راکشلې دلې دی دانه پکې راختلې ده نو دا د حیض وینه نه ده د استحاضه ده نو احکام به پې د استحاضې جاري کېږي نه د حیض حیض خو پلیتي ده که نه او استحاضه طهر ده دی په دې الفاظو کې اشاره کوي تایید د دې دویم قول ته د احناف او د حنابلو چې د حاملې حیض نه راځي څنګه تایید دی تایید په دې طریقه نه چې حیض غذا د جنین خدای وګرځي نو هغه تعامل خلقت جوړېږي او چې غذا ونه ګرځي نو دا غیر تعامل خلقت شي ابا غرزيږي سقط کېږي نو چې ماشوم وی په خېټه کې او وینه راځي نو دا وینه دا د حیض وینه نه ده هغه غذا د جنین ګرځي نو تایید کوي د احناف او د حنابلو په دې خبره کې چې د حاملې حیض نه راځي که حیض یې راتې نو ماشوم به پیدا کېده نه روغ جوړ ابا غورځېږي به
صحت کیږي. دا درې مقصد شو پکې. حدثنا موسى بن قال حدثنا مالك عن عبيد الله بن ابي بكر عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا. خدای پر رحم یو ملائکه مقرر کړل. یقول اغوی یا رب نطفه، خدای اوس نطفه دا سور سره وکم. یا رب علقه، اوس چکه وینه دا سور سره وکم. یا رب مضغه، اوس غوښه ته جوړه شول او تر غوښه مضغه چکه وینه او علقه او مضغه غوښه سلوی خورز نطفه بیت سلوی خورز کی وینه جوړه شي، بیا وینه ټینګه شي غوښه ته جوړه شي. پیدا رادل دا وینا دا آینده احکاماتو دا وصوله دا پاره چه خدای اس ور سره سوکم، اس ور سره سوکم، اس خدا شو اس ور سره سوکم. دا څنګه چې خدای خبره نه دا احکاماتو دا وصوله دا پاره دا وای چې څور سره وکم. پیدا راد الله یقضي خلقه، چې خدای روح جوړ پیدا کول غواړي نو قال ملائکه به وی اذکر ام انثى، نارینه کم که خدای کم، شقی ام سعید، شقی لکم که سعید لکم، فمر رزق ومل اجل، دا رزق بسی نیٹھا بیسی. حال فیکتب فی بطن امه، دا طول خبر دا مور پا خیٹا کیو لکرش. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. دا تقدیر د دې امور اربعه، عمر به سمري، رزق به سنگي، شقاوت به سنگي، سعادت به سنگي، ذکورت او انوثت. ذکورت او انوثت نیټه رزق او شقاوت او سعادت دا څلور خبرې لیکل شوي د مور په خېټه. دا یو نوع د تقدیر ده. تقدیر پنځه قسمه ده یا الله راځه. یو قبل خلق السماوات والارض ب50,000 عام، 50,000 کاله مخکې. دا لمبی تقدیر ده. دویم تقدیر دا آدم علیہ السلام نسلویخ کالا مخی، دا غدا پیدا کی دون اسمانون ازمکو، آدم علیہ السلام نو پیدا. دریم تقدیر دا مور پا خیٹا کی دا تقدیر. دا درې واړه تقدیر مبرم دي، دې کې فرق نه راځي. څلورم تقدیر لیلۃ القدر کی په هر کال کې د یو کال خبرې لیکل کېږي. پنځم تقدیر قبل وقوع الواقعه، د واقع نه مخکې فیصله وشي. دا دوه تقدیر دې ته قضاء معلق وای او غړمبو درو ته قضاء مبرم وای. دې دوه کې فرق راځي. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. مع الكتاب کې فرق نه راځي او يمحو الله ما يشاء ويثبت دې دوه تقدیر ته راځي. ندام پا قضاء مبرمه کده دې کې فرق نه راځي. باب تحل الحاج بالحج والعمره، هذا د حج او د عمره ټول نیت کول شي، احرام کول شي او د طواف نه ممنوع ده. نو که د عمره نیت کینو بسل ته بناستې په کمره کې په احرام کې. انا اهم كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن عوتنا شدا قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج بين ما حديث له فمنا من حل بعمره ومنا من حل بحج وقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حل بعمره ولم يحدث فليحلل.
چچا عمره نیت کړي او حدی ورسره نظام نه حلال کی ومن احرم بعمرة واحدة فلا يحل حتى يحل نحر حديه جسو پوری نحر بحدی نیشی ومن احل بحج فليتم حجه قال فحشت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة وسعل عرفة رزده ولم أحلل إلا بعمرة ما عمرين يبتغله فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان قضي راسي وسر دوس پڑھاون تشتی دا د تجدید د احرام د پاره پکای جو سے حرام د حج کا او حل بالحج ما تو احرام د حج کا واترك الامر امر پریدا دیتا لفظ تقال کرے بے پہ بحث کو ما تو امر د پریدا ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي حج میں فبعثي معي عبد الرحمن بن بكر اما سرور لك فليلة الحسبك فامرني ناتا میرا مکان عمرتي من التنعيم ودا عمره تیرے شوی پاتے شوی پدے لارشا عمرو کا التنعيم نمی عمرو کا باب اقبال الحیض و ادباره دا حیض راتلل او دا حیض واپس ریدل دا پسدی دو مقصد دی پدے باب کے خیال کا ہے اولا داوی چې د حیض او د استحاضه فرق تمیز په اعتبار د ایام او د کدا الوانو ده لا تمام مخکویل حضرت امام ابو حنیفه وی تمیز په اعتبار د ایام سره حضرت امام مالک سے وی تمیز په اعتبار د الوان سره شافعی سے ابو احمد سے پدوارو لے اعتبار ورکوی او کزان لار یوینو اعتبار غیر لاره که ممیزه بالایامین و ایام لاره که ممیزه بالالوانین و الوان لاره او که دوارا جمع شی ام تمیز بالایام کولی شی ام تمیز بالالوان کولی شی شافعی سے الوان راجح گنی او حنابلہ ایام راجح گنی لکا احناف نو په صورت د اجتماع د تمیزینو کې حنابلہ د احناف سره مثلا یو شذر پنځه ورځې عادت خدرے میں نہ دینا پس دوین رنگ بدل نہ اعتبار با دریول رجل اور کئی کہ پنزو لرا من وی پنزو لرا مالکیان وی دریول لرا شوافی و حنابلہ وی کدوار تمیز کولی شی شوافی وی اعتبار دریول رجل لرا اغلوانو لرا او حنابلہ وی اعتبار ایام لرا دی پا دی مسئلہ کی دا احناف سره ده او دی وی اعتبار ایام لره ده الوان لره نه ده دا لون صرف یو حدیث دی پا ابو داود شریف کی او غدی ضعیفه امدنگ یو خزره فاطمه بنت ابی حبیش چالتا پکی ورطا دمون اسود ویلے شوی ده و دا دی حدیث چی سمر بار بار رازی نو فل تجلس عدت الایام واللیالی ایام و لیالی ورطا ذکر کئی نو پسی احادیثو کے ٹھوڑ اعتبار دا ایامو آگلے دے نے اعتبار دا الوانو نو دی دغل اعتبار ہوتی کہ رنگ لدوین اعتبار نشتا ایام و اعتبار دے نو دا احناف پر اقفاق کئی مالکیان پا مونگ یو اعتراض کئی کم خیالی چه احناف شیخان زمون مسلک تاسو دا مسلک نا قوی ده ذکر من اعتبار صفاتو دا دم لروه لون صفات دا دم ده تابع دا دمی غیر منفق دا دم نه او ایام ظرف تے ظرف حقیقت کے خارج وی دا مظروف دا حقیقت
نو تاسو یو اجنبی سیز له اعتبار ورکړل او منګه صفت د شی له اعتبار ورکړل چې لون نه اعتبار د لون خو اولاد له اعتبار د وقنا وخو خارج وي د حقیقت د شی زمون مسلک عقلا ورد استاسو د مسلک نه دارت مالکیان وای زمون احناف په جواب هلکان پوښتنه کوي ها تمره کلکتا ادم دی اوسته لکه سړي چې سلويختي وي د ما باندې ګرمي راوست لکه څنګه پیر کو نه نا پیران ما سر جونګه جاړه ناس نا احناف پای حیض او نفاس دا خدا باب د نجاسات نه دي دا احکام د نجاست او د طهارت سره تعلق ده مونږ چې ګورو په احکام د نجاست او طهارت کې اعتبار اوقات او ایام لري نه الوان لري مسا پسماتیږي او پس ختميږي معذور سړي او 10 پسماتیږي پس ختميږي فوقات او ایام ده غسل بجمع بین الصلاتین کی بی غسلن بکی کل یومن بکی نو ټول اعتبار اوقات لنا نشو لون خو پا نجاساتو کیارو معتبر نده لون خو تابع دا غذاوی تابع دا مزاجوی چی گرمی وی دا دسماتی رنگ بے یو شانتی چی جمی دا دسماتی رنگ بے بل شانتی که چاپے اخوڑل او دسماتی بے سپینی یا رجی اخوڑل د جمعې د شپې یا سپین الوا او که چا چرګو خړغټه وخه خړن او د سماعت به سوري او که چا ساګو خړن او د سماعت به توري د ساګوا دغه نه تاسو کې چې دا ساګو نه لري نو رنگ نوینه دا خو تابع د غذا او د مزاج ده پدې احکام بنا کول نه دی پکا ځکه په نجاساتو کې باب د لون له اعتبار نه د سړي متیاز سپینو شوم او د سیمات ته کسره او شوم او د سیمات ته او کتور او شوم او د سیمات کسړي وی او د سمات او کا کپه تړو کا کنارا او کتور او کټیو او دس پکې ماتي منی د سړي نه خارج شو هر رنګ سو کمزوری سو قوی د چا صحت یو شان نو احکام پټول جاری کیږي چې څنګه باقی احکام کې اعتبار الوان د نجاست لره نشته اوقات او ایام لره نو د حیض او د استحاضه په مسله کې اعتبار ایام لره پکار دی نه الوان لره نو دا یو مقصد شو امام بخاری دلته تایید د احناف کوي چې په باب د حیض او استحاضه کې اعتبار ایام لره او نسم ناغلم دی نه الوان لره دا یو مقصد شو د باب دیم مقصد په دې باب دفع د تعارض د دو حدیثینو کوي یو ته حدیث د عائشہ وی بل ته حدیث د ام عطیہ وی حدیث د عائشہ رضی اللہ عنہ معلومیږي چې سفرت قدرت غبرت حمرت دا ټول حیض ده چې سو پور سپینی وبنی راغله او رحمت شوینه دا په حیض کې سم ام عطیہ وی چې سفرت او قدرت کړو به زمونږ نو وته زیاده دی لمه سي اعتبار نه ویلې یعنی دا هم حیض نه دي سام کړي نو عائشہ ورته حیض وای ام عطیہ ورته حیض نه وای
نو بظاهر او دوار زنانا دی او دا زمانی دا مصطفیٰ سره تعلق لري نو دا دوار حدیثینو کی تعارض راغی نو دید دوار حدیثینو تعارض ختمول غاڑی پا دی باب کے و آئندہ مخامخ باب تا گو رہے علتے اور سر یو قیدم دیتی دا تعارض دا دفع خلاصہ دارا چی عائشہ سفرت و قدرت و غبرت تا حیز وی سو پور چی سپینوالی نین آگلے دا پا زمانہ دا حیز کے ورطا حیز وی نو دا حیز پرازو کی ارسنگ وینا چی دا خزن لارا کسرا لارا کتورا لارا کزیارا لارا کشن لارا کخڑا لارا چی سو پور فرجو شوینی یا آخر کسپینا مادنی راغلے دا طول حیز او معتیه چی وی منگ بدا حیز نگانا دا غیر دا ایام دا حیز نا روز دا حیز نیو دا خزن او بروانش زیاده خڑی سپشنی سپینے نو دا اسکن دیسا نو عالتا ورسر قیدوی فی غیر ایام الحیز نو پا ایام دا حیز که دا حیز دے او چه ایام دا حیز نینو دا حیز نده نو اعتبار پا سشی شو پا الوان شو که پا ایام شو ایام شو دا دو مقصد دا پار دا باب دی خیال کرے ورطا من تا بار باوریم شکر دی چی خزی نیو پا دی غم بکا کرو دا خود سل غمو نی پا دی ظاہری چامی دو کنشے گوز دن بدن خرام تاسو پہ لکن روپے ورکا باب اخبار الحیض و ادبارهی دا حیض راتلل و دا حیض تلل دا پا ایامو دی او پا سپینوالی و چوالی دا فرج دی ورنگونو ندی وکن نساؤن وی خزے ورے بصریان وہی چی فاعل فعل مسند اسم ظاہر تا غب مفرد بھی ہمیشہ او کوفیان وہی نہ کل جمع مرادی وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَسَرُّوا جمع او الَّذِينَ ظَلَمُوا جمع نو بصریان پکی تعویل کئی دارستنے فاعل اسم ظاہر بدل وید ضمیر خفینا واسروهم ان الذین ظلم وکننا یعنی هن نساء دا نساء بدل وید ضمیر چا فاعل او کوفیان وینا دا قواعد نحوی سے قواعد عقلی ندی دا استقرائی دی اکثریت خیدہ دا نو اکثریت خدا اوی چه فعل مسند بھی اسم ظاہر تا نو فعل مفرد رازی او کل جمع رازی زمون دا کوفیانو مسلک ستاسو دا چا فخ ده کوفیانو نمنا توینی یو مثال لیتا یادی دا مذاہبو پا تفصیل یا بصریان و کوفیان بصریان پا قواعد روانی چه شرط خلاف دا قیدی راسی آئی کی تعویل کے او کوفیان وینا قیدہ اکثریت و خلیت وکن نساء آیات کے دو لسم پارا کے واسر النجوى الذین ظلموا او پاربے کے وی اکلون البراغیسو زو پڑم کٹمالانو نو اکلن البراغیسو پکارو وراغل جمع دے اکلونی البراغیسو وکن نساء وی خزے دا دا کفیانو پا مذہب بلا تاویل سیدے او بسیان پاکی تاویل کے تاویل دا نیسی دا نساء فاعل نوئی دا بدل دا ضمیر نوئی ضمیر فاعل او ویس شیزینے یبعثن الى عائشت بالدرجہ عائشی بیتا بے ڈبے ورولے گا درجہ وڑو کی ڈبے فی حل کرسو ایک باغ ٹکڑا و مالوچ بو چاہے کہ بدا حیث نخواہ کرسف آگا ٹکڑے تو چی شز اعظام تگلی پدا کی خاص اندام کی
چاره مالوچونه جوړ کړي چاره زرو ټکړونه ګڼډلې نو فيه سفرتو هغه کې بزیاړي ویني زیاړي وبو فتح یعنی دی با عائشه ته لګري چې قربان ز پاک شم کنه زیال رنگ بپیو هغه وینا لا تا جنت الوار مکوي حتا ترين القصه البيضاء چې سو پورم قصه بيضاني لیدره نو زیال رنگ ورته په هیڅ کې صاحب کنه اعتبار الوان لرونوي نو بیان ورته لګن چې قربان ز پاک ام کنه ځکه مخکې وینه سراوا به تور شو زیاړه شو نو څنګه وینا هیڅ چې سو پورم قصه بيضاني لیدره قصه بيضا کې نه عادت بو خبرونه ده قصه چونی ته وای ګش د چونی خاص قسم ډیره خشک چونه وی چې سو پورم سپینه چونه نه لیدله سپینه چونه مطلب ودی یا کنایه د جفاف د فرق نه ده چې فرجم دا څه وچی لکه اوچه چونه چوچه رطوبت پکې نه یا د فرج نه دا څه وبروانه شي لکه د سپینه چونه پشا دا په اخر کې سي چې حیف ختمي کنه نو لکه د پوزه د ماده پشا د خزنه د غروان شي او دا علامه د انقطاع د حیض نه چې سو پورې سپین د له وچ کلاس پشان بچونه دا مطلب شو تو بھی بازے گوار تاسو خود دا خوش علیگی وحتی ترین القصة البیضاء جسو پورم قصة بیضانی لیدلے فرق اوچ یا غسپینی اوبا تريد بذلك الطهر من الحيضة مقصد الطهر باو غرض دا چې رنگونو له اعتبار نشتا دا سپینه وب په اخر کې راځي به نه راځي سپینه وب راشي لکه دا واچ وار راوړي کنه او سکي په خوېږي یو څوره دا سپینه ماده د قشان سپینه ماده وبلغ بنت زيد بن ثابت زيد بن ثابت خو فقيه د صحابه او كاتب الوحي د دلو د لوی عالمه أغيت تشوي أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل بعض خرد شپې دی ویرا واري او ځان دې ګدي د خانګو میاس کې او فرض ته ګوري چې څه شي ته روزي کنه ينظرن الى الطهور دا ګوري خپل پاکه ته چې پاکه کا د شپې دی وی چې دی د زړی ګوري پوز او مخ به سوځي کنه بیخته به سوځي او لوګي په خوا خدا سے قیمتي دی ویم نه وکړه نو تیلو به یا بس ډکی مکیو کوستان کې ډکی بلای نو کوستانیان وای جماعت ته پلیت رانم او پلیت لا لیپینه لیپ شونټه ډکی سر شانتیا وړ اغلی لیپ بلکې جماعت ته راځي ابه چې زینو اغلی بلکې او پورته دي نو جماعت ته پلیت رانم او پلیت لا لیپ شونټه ډکی وان لرګيري سرشان نو دې زنانو بزام ته دیو کې خوده د خانګو میاس کې او ځان به کته چې ز پاک شیم کنه چې ما سوتل مدرانه خزان شي که پاکه مو چکړه سم چې منځ کو اولام یا خاون ته تقاضا کې نزدیکی ور نو زید ابن ثابت لور فقیها له بعض زنانو د شپې دی ور او واړي او د خان رومیانس کې ځان تکیری او ځان د ګوري نه وخت د شپې دا څه کوي هغه مزانو څه ده لکه تنور ته چې ډوډۍ تنور کې چې کله ډوډۍ پکې کومه کې سوځي ګل دا افغانانو تنور خیا غوږی برز او زموږ ته تنور چې دی داسي ناوی دا سکئی چاوتر ان نسان یدرون المصابیح من جوف اللیل
د شپې ګوري او دیوی را غواړي ينظرن الى الطهر طهر ته ګوري. فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، فقانو بیان خدا کارونه نه کړي دغه دا تابعیه ده د صحابي لور ده. نو صحابيات دې دلې وي زمونږ د زمانه صحابيات خدا کار نه کړي. وعابت عليهم عيب په ولګوي مکه دا چې چلبو کې شکی راخذ کنه نو ځان ته دې ټوکړه کیږي نو سار دی ګورو کې لمبې خدای ما سوتن نو پینشت او کاشي ته وچروت نو ما سوتن قضا بروري او په دې تاخير دا مجرمانه نه خدا دې ګوري چې د شپې نیمه شپه دې و ځان ته بلایو سامان ته دې ګوري چرته دې وخت مو څه دې مخ په مو څه دې جامې مو څه دې او بلا په حدثنا عبد الله بن محمد قال سنا سفيان الشام نبينا عائشة فاطمة بنت ابي حبيش انما غبي بلا كانت تستعاذ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة اذا اقبلت الحيضة فلا الصلاة. دوس اجماع لم لتحيز دراش نمون قريرا فسما راضي نمون ايام وليالي ذكر صراحة فدبل صفحك بوينه ام دغه يوم بلا ودع الصلاة اذا اقبلت فاغتسلي وصلي جهاز دي ختم شنو وصلك ومسلم امام الله تغسل حائض الصلاه مخکې تیر شو چې روزه باندې نسی دلته وی حیض صلات په نشته. دا خوارج رد کوي. اهل سنت والجماعت ټول په دې متفق دي چې صلات مطلقاً ته معاف ده اداء و قضاء او روزه قضا برول. روزه کې خو طهارت شرط نه وي او کمزوري کیږي خدا د خاون خدمت دی د بال بچ خدمت کوي شریعت په روزه رسته کړل. اموز کې خدای تکلیف ته موږ له طهارت شرط دی او دا طاهر نه ده. نو د موږ په حق کې مثال د مجنون او د صبیر او د خوب په حق کې مثال د نائم دی. نظام الله تغذي الحال وخرج من عبد الله ومسلم النبي تدعو الصلاة تدعو په دې غرض وي چې مونږ پر خودل په مطلقاً نه ادا عن وقضا. إذن عن مسلم الإسماعيل قال سنة معمول قال سنة أخذ قال المسلم وعادته أن امرأة قال داعش من الترمذي من ويله یو شزینه انا عائشة صدیقه ته وي دا شزینه په خپل دا معاذره او ځان نه تعبیر په غایب سره په دې ته اتفاق وایي مختصر معنی اتلزو احدانا صلاتها اذا طهرت سب د طهر د زمانه منځ کافی دی قضا خو پینشتا یعنی قضا بروري کنه ناورته یا حروریت انت د حروریت سجدا تاسو کې حروریت چاته وي حوارج ذکر حرورا یوسف اول اجتماع دې پانته شوی دا اصل کې حروراویه ده او تخفیفا حروریت جوش تحروریت قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم من بدا حضور زمانه کې حیض راته موږ ته حکم د موږ کړی دی او حکم د روزي کړی دی او د موږ نه کړی الا امرنا به موږ ته حکم نه چې باعث موجود دی دا په زمانه کې او یو ورځم نه دا همیشه دا واقعات شوي دي او موږ ته حکم د قضا نه کړی او قالت فلا نفر باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها هذه سره د کې دې چې په خپل جامو کې حدثنا سعد بن عاصم قال سنا شيبان يا النبي صلى الله عليه وسلم بن ابي سلمة حدثنا ان مسلم قال حشت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقميله ده فسادر کې ملاستو وانا سللت قيمه راخ کړه فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي حيض جامع واغسته فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فسته نفاس حيض دربان را قلت نعم فدعاني فادخلني معه في القميله قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكنت اغتسل وانا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جرام اما من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر مخکې تیر شو کنه چې د حیض جامو کې خدای منظم کول شي کنور جامې نه خو خدای کې جامې وی مراخه خدای ایماندار نو د حیض د جامې جدا دي لکه لکه به اعتماد د نجاست او د غراض نو د تطبیق د حدیث د عائشه او د ام سلمہ عائشه بیبي زمون به یو جامه او دام پرون تیر شو که چرته ساس کې ماس کې او کې د وینې پروت هغه به مونږ ام سلمہ وی جدا جامې بمباوس
دا تقسیم علی الحالات تی آنتے ترجمہ پا حل لگولے وا اشارہ و تقسیم علی الحالات کہ خز غریبی خما غیو جامع بس کہ خز مالداری و توفیقی وی نو دا حیل جامعی دی جداوی و دا منز دی جداوی لکا ام سلمہ انتنا معلوم خدا الخالة سنة شامل الحين بسلمان جانا من ذي بسلمان ومسلمان قال بأنا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مستجارة في قبيلة حميلة سعدر طوي حست فنغت سعدر تسريع غندي فانسالت فأخذت شيئا بحيث قال أنا فست قلت نعم خضعانك وفزر معه أباب الشهود الحائد العيدين حيزي بمدا اختار جمع لذي دعاو تدبیرون که خوب شاملی شی کنه منذ شکولا و دعوت المسلمین ده مسلمانان دعاگان که بشاملی شی و یتزلن المسلح و ده مسلحان مبارک مسلح که جماعت وی لکه زمون وطنو که بے خوب خود باری او که مسلح میدان وی ده صفونو نببار شی چی قطع ده صفونو رانشی دا مسلح چی میدان عیدگاه دا غی حکم دا جماعتون نده ذکر چی سید الکائنات بقربانی ملک کولا التویلی سوٹی بمور دے دے او که جماعتی یا دیوالون تراتوی محراب پکی جوڑی حکم دا جماعت تخا بے بحیزی نورسی ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قال أخونا عبد الله رجب عن أخوة الله قال كنا لما أواتك على أن يخذ مخل عيدين حفصه بی بیوی من با دا پیغلی جنکی دا اختر مانزتا نپری خواه آتخاها پیغلی تاوی چه کو ویلا واده شوینی دیتا آتخا سکوی چه مور پلار پی خدمت نکی نیاز بینه ساتی ویاسم دا بل کور دا امون کرم علمانا دا پا پیغل لور بانی مور خدمت نکی یو پا انگور کئی دکوی دا دیل خدمت دا مانا دا روانا نو پیغل پیغلی چه پا کورون که ناس تی آغای تا عواتق وست عاتقا عذابه نیاز بینه دیو جنا مور دا آغای پا طرفی که دا انگور و دا دی لوری جگڑا شکانا دا لور دا پارا سو باڑ رالی او اکثر رنده دا انگور ندیر تنگه سو پروا دا شوی ده خورتا ده خاون خورتا اندرور وی دا چی ودنو که بے مرتبطو لگی نو ایمن با نپری خوده فخدمت امراتن یو شزینن آلا فنزلت قصر بنی خلفن ده بنی خلفو پا بنگلک وسیده یو قوم بصرک نو دی بی بی ده خورم ده طرفت بسکولا چې زما خور چې وا دا غي خاون د سید الکائنات سره دولس جهادون کې شامل شوی دی او زما خور ور سره پشپغو کې یعنی خاون سره بتلش پغو جهادون کې او خاون د دولس جهادون کې نو صحبت طویل صحبت تا ما ته خور دا ویل دي چې حیزی بزی نبی کریم اتفاق تاسو چې په خپل راغله دا حفصه بنت سیرین دا سیرین سزامنو سیلویان سیرین مرائیم ده دا نسی مرائی واقع بیا مکاتب کرد اندر سلوری لوریانی ده طول محدثین او سلور پنزی زامن ده طول محدثین حفصه بنت سیرین داوی چه ده خضی بمونتا ده خورنا بیان کاؤ ده اتفاق دا سیو چه خوری رالا بس ریتا اغا صحابیه بخبلا دا غینم دے ام عطیہ کنیا اخپل نمی دے نسیبا دا نمونه یاد دار اخپل لوریان رکی دے نسیبا او کنیه دا ام عطیہ صحابیه چه نوسی او سوالو چه دا زنانا با دنارینو سر ولی جهاد لفده دی خطور نشی استعمالو رے نو خانت فکننا مداول کلمان اغیب اوی من با زخمیانو مرحم پتھے کولے دی بخیمو کی ڈوڑے بے والا تیارو لے غشی بے تیارو مرحم پتھے بے سرائی خضی بڑے گانی چی یا آر یو خضر اخپل محارم
ونقوم على المرتع دا مرتانو تے مرداری بمکول. قال فسالت اختی دا بیبیوی زما خور دا سید الکائنات تا تپوس کرو علی احدانا باسو نزالم میں کل حاجل بابنا لا تخرجا باکشتا قربان کده یو زنانا سادر نوی پڑونی نوی او اختر مادر لارا نشی خیر دے وینا زیبا نتل بسا صاحبتها من جلبابها خپل مرګره سره د پسادر کې پټه لاړ شي دا غینه دیو غواړي جدا یا هغه پسادر کې هغه سره پټه لاړ شي. وانتشد الخير دا خیر مجالس تدزی ودعوت المؤمنین د مسلمانانو دعاګانو دا دعا اجتماعي دعا نه یادې چې د فرض نه یا سنت نه پس دا دعا چې په دوران د خطبو کې ویل کیږي هغه دعا کې شامل شي. دا ورته د شیزینی ویل فلما خدمت ام عطیه چې خپل خور رااله چې چانه نقل کاو نو سند عالی کې حفصه غیر لا وی سالتها ذ خپل بیبی لاورانا اسمیت النبي صلی الله علیه وسلم د حضور مبارک نه په دې باب کې سوري دي قالت بابي نعم تمام مور پلار دې داغه قرباني او وكانت لا تذكره الا خالد بابي دې چې بچته د حضور نوم غشته نو دې بور سره داوي بابي یعنی مفدم بابي تمام پلار دې قربان. سمعته ما د سید الکائنات نور دلوي يقول تخرج العواتق وذوات الخدور پیغلی او پردنشینی بوزی. الحیت حیزی بموزی والتشهد الخیر دا خیر زینو تا دی ورزی ودعوت المؤمنین دا مسلمانان دعاگانو تا وتعتذر الحیز المسلح او حیزی بدا مسلان باری دیدگانا. قالت حفصتو حفصه بی بیوی چه حیزی بیاد کرے نما ام عطیتوی الحیز حیزی بمزی دا الاسلام دا استفهام دا پار دا حمزه الحیز حیزی خمز نشکول دا غیتلو کسا پیدا رہا. فقالت راتوی الیست تشهد عرفت وکذا وکذا حیزی پا عرفات پا میدان نی پا منا کی نی پا مزدلفه کی نی دا اجتماعی زینی دا مسلمانانو نو چه سنگا علتا که حیزی وی نو دا عیدگاه تا دن حیزی زی خوشت بعد نے دا حاضر فی شان ثلاثه هي ده وقت کن دی باب تا گو رہے تھا باب نے دا حاضر فی شان ثلاثه هي ده اولی لفظی معنا توکل بیم په مطلب کو یو موزان با بیدار ساته. بخاری کی ابواب گران دی او تراجم او د مطالب چې د دې سوی نور کتابونو کې ابواب گران دي او نه دا ابواب په نور کتابونو کې شته مسائل خطورو کې راځي. نو باب نه دا حادث فی شهر ثلاثه حیض کده یو زنانه درې حیض رال په یو میاشت کې او ما يصدق النساء في الحيض والحمل او دا خبره بیان چې تصدیق کی دي شي پکې د خلو په سلسله د حیض او د حمل کې فيما يمكن من الحيض هغه مدته کې چې امکاني مدته وي د حیض ځکه خدای پاک وایي ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ندی روا خود لره چې پټو ساتي هغه خبره چې خدای د دوی پر رحم کې پیدا کړي یعنی حمل یا حیض دا بسر گندی. ويذكرون علي وشريح علي بن ابي طالب او شريح قاضي دا نقل دا ان جاءت ببينه من بطانه اهلها کہ یو خزی گوان پیش کړ د خاندان بطانه اهلها د خصوصي خاندان ممن يرضى دينه دا سے گوانی چې دا غي په دین اعتماد کی دي شي دیندار او غي دوی انها حاضر ثلاثا في شهر چې د دې خزې درې حیض پوره شوي دي په یو میاشت کې مصدقه د دې په تصدیق کې دي شي. وقال عطاء
عطا ابن ابي رباوي اقراها ما كان حيزنا بيغي تسمخكيو اعتبار غير ربك. وبه قال ابراهيم لا ابراهيم نخي قوله. وقال عطاء سيبوي الحيض يوم الى 15 حيض يورزنا في ذل سورة پور راتيش لا شوافي ومسلك دو دمال مالكيان. وقال معتمرنا نبيه معتمر ابن ابي سليمان العمشنوي قال سألت ابن سيرين ماذا ابن سيرين تفوسكم عن المرأة التردمة كي يأخذ وينوني بعد قرئها ب5 أيام. قرئ نمرات طهر ده قرئ حيستم وي طهر تنبوي پس طهر نه پنځه ورځې پس وینولې دلا. قال النساء عالم بذلك خذ پدی خپويږي. حدیث مختصر کړی دی که طهر نه پس یو ورځ پس وینولې دا ودا حیض ده. وکړه دوه ورځې پس وینولې دا ودا حیض ده. ایک درینه سے پسولی دا ویدا حیض دے. ایک سلوله دے پسولی دا ویدا حیض دے. ایک پنزنه دے پسولی دا بس چپ شو وی خذ پا دے خبرو کتی کی. من دا اگر استے جمله نقل که ابو داود کی دا طول دی النساء عالم ذالک خذ پا دے کی. مسئلہ سوینا واری پدې باب کې یو مسئله ته اشاره کوم غواړم او یو دوه مسئله طبعا ذکر کړې دي. مسئله دا چې امکاني موده د قبلېدو د دعوا د ښځې په پوره کېدو د عدت کې څومره ده. یو سړی ښځې طلاق کړه میاش پس وایي زما 3 حیض تیر شو قول قبول لکنه ابل خاون کول غواړي عدت خو نسن 3 قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء 3 قرع به تیری حیضونه. نو که ښځې میاشت پس ووایي چې زما 3 حیضه پوره شوي دي دعوی قابل قبول ده که نه. نو دې باره کې د علماو 15 اقوال دي. اول قول د حضرت امام احمد صاحب چې هغه وی امکاني موده د قبلېدو د دعوی د ښځې 30 ورځې او 2 ساعته دي. بنه پدې ده چې اخري ساعت د طهر کې یو ښځې له خاوند طلاق ورکړه حیض شروع شو نو ادنا د حیض یو شوار وروي به طهر شروع شو ادنا د طهر 14 ورځې وای یو ورځ او 14 ورځې سو شو سوال به حیض شروع شو یو شوار به طهر شروع شو 14 ورځې نو سو شو سوال به یو ساعت د حیض تیر شو او پس دغه ختم شو. عدت ختم شو ناغوی 30 ورځې او 2 ساعته دا امکاني موده ده د پوره کېدو د عدت د ښځینې.
اتیش ورځې یا یو کم درشته جوړ شو. دویم مسلک د حضرت امام مالک صاحب او امکانی موده د عدت د پوره کېدو د ښځینې 13 ورځې دي. خو هغه د حیض تحدید نه وي، یو ساعت هم حیض راغی او ادنا د طهر 15 ورځې کړي. یو ښځې ته د حیض په آخري وخت کې چا طلاق ورکړ نو 15 ورځې حیضونو باندې هغه وایي که نه حیض یو ساعت بلکې دغو طهر کې طلاق سنت طهر کې دی، طهر کې ورکه آخري وخت کې یو ساعت په حیض راغی، بیا 15 ورځې طهر، بیا په یو ساعت حیض راغی، بیا 15 ورځې طهر، بیا په یو ساعت حیض راغی. نو 15 او 15 میانځ کې راغی او 3 حیضونه ساعتونه شو. ورپسې د طهر شروع شي، حیض یو ساعت ورپسې طهر، نو 4 ساعته او 13 ورځې دی دا امکانی موده د عدت د پوره کېدو د ښځینې. حنابله څه د پاسه 30 ورځې وایي، مالکیان څه د پاسه یو میاشت وایي. دریم مسلک د شافعي صاحب او امکانی موده د عدت د ښځې 22 ورځې څه د پاسه، ځکه هغه ادنا د حیض یو ورځ وایي او ادنا د طهر 15 ورځې وایي. نو په آخري ساعت د طهر کې یو سړي ښځه طلاق کړه، دغه طهر هم ورته 2 حسابوي، نو حیض یې راغی یو ورځ، بیا 15 ورځې طهر شو 14 ورځې، بیا یو ورځ حیض راغی، بیا 15 ورځې طهر راغی، طهر ختمېدل په یو ساعت د حیض معلوم شو، نو څه د پاسه 22 ورځې شوې. یو ساعت د طهر په پوره عدت 2 حسابوي او 15 او 15 13 او بیا آخري ساعت د حیض راغی علامه د انقطاع د طهر، نو 2 ساعته او 13 ورځې شو، 22 ورځې، نو څه د پاسه 22 ورځې ادنا موده د پوره کېدو د حیض. دا د شوافیو مسلک. څلورم مسلک د صاحبینو د مبارکینو. صاحبین وای ادنا موده د عدت د پوره کېدو یو کم 40 ورځې دي، نه 10 ورځې، او بنای په دې ده چې اقله موده د حیض 3 ورځې ده او اقله موده د طهر دا 15 ورځې ده. نو په آخري ساعت د طهر کې ښځه طلاق کړه، طهر خو احناف نه حسابوي، نو 3 حیض پرې راغله، 3 ورځې، بیا 15 ورځې طهر، بیا 3 ورځې حیض، بیا 15 ورځې طهر، بیا 3 ورځې حیض. نو چې حیض ختمیږي او ساعت د طهر شروع شو، بس د دې عدت ختم شو. نو 3 حیض راغله، 3 او 3 او 3 څو ورځې شوې؟ نه امیانس کې 2 طهر 15 او 15، نو څو شوې؟ 13 او 9 څو شوې؟ یو کم 40 ورځې. نو حنابله وایي ادنا موده د پوره کېدو د عدت د ښځینې 28 ورځې څه د پاسه،
مالکیان یو میاشت ده پاس، شوافی 2 ورځې څه ده پاس. دا څه ده پاس هغه ساعت چې هغه علامه د انقطاع وي، او صاحبین و یو کم 40 ورځې څه ده پاس. پنځم قول د امام ابو حنیفه او دا د کمال تفقه. او تاسو صرف خځې ته ګورئ، خاوند ته مړو کتلي نه دی. عدت خو په ختمېدو د زوجیت راځي که نه چې تا طلاق کړه، نو د زوجیت تعلق خو زوج او زوجې دواړو سره دی. نو تاسو رعایت د زوجې کړی دی، زوج خوار ملا بادر هم شاته وغورځاو. ښځه وایي زما عدت پوره دی او سړی وایي نه دی پوره. تاسو صرف د ښځې خبرې ته ګورئ. نو هغه وایي دا غلطی دا ده چې تاسو دواړو کې حیض او طهر کې اقل اقل موده واخیسته، دا نه ده پکار. تاسو رعایت د زوج اړو کړی نه دی. نو 2 څیزونه دي زموږ مخکې، حیض او طهر. د حیض اکثره موده 10 ورځې ده او اقل یې 3 ده، او د طهر اقل موده 15 ده او اکثره یې نه ده معلومه په اتفاق د امت. نو طهر کې اکثره موده نشو اخیستی ځکه غیر متعینه ده. نو د طهر نه به اقل راوال، نو چې اقل هم د طهر نه راواشته نو د حیض اقل مراله، د حیض به اکثر راوال. نو هغه وایي ادنا موده چې د ښځې دعوه پکې قابل سماع کېږي شي 2 میاشتې دي. 2 میاشتې نه مخکې که دعوه وکړه دعوه قبوله نه ده، که خاوند یې نه مني ښه. او چې 2 میاشتې پس دعوه وکړي، ځکه داسې صورت به په آخري طهر کې یو سړي ښځې له طلاق ورکړه، نو 10 ورځې حیض حساب کړه، نو بیا 15 ورځې طهر، نو بیا 10 ورځې حیض حساب کړه، بیا 15 ورځې طهر، بیا 10 ورځې حیض حساب کړه، نو 10 13 ورځې شوې د حیض عدت، او 2 پکې طهر شو 15 ورځې. نو چې د طهر د اقل موده راواغشته، د حیض اقل موده مراله. خاوند سړی غرق دی که هغه مثلا رجوع کول غواړي، یو ښځه یو طلاقه کړې ده او دا زر قاضي له لاړ شي چې یو میاشت پس زما عدت پوره دی، د دې خاوند رجوع مې نه کېږي. نو چې عدت ختم شي خو باینه شوه که نه، بیا خو به نکاح تړي، نکاح په اختیار د زوجې کې ده. او خاوند